مؤمنانو مطالب فیصله واورولې شول او بیا هر سړي خپلو رشتهدارو پسې جواب وکړو هغه دپاره پیسې راغلې او دوی فدیه خپله ورکړه. ښکاره ده چې دغه وخت کې دې خلکو ته ډېر صدمه ورسېدله، ډېر مشران یې قتل شول او څه داسې وو چې هغه ډېره ذلیله شول. پیسې او فدیې هم ورکړې. الله د دوی سره وعده کوي، فرمایي چې که تاسو ایمان راوړو دا د سره وعده ده چې دا کوم څیزونه ستاسو نه واخیستلی شول د دې نه به تاسو له بهتر درکوو او د آخرت وعده ورسره وکړئ. بیا هغه شانتې کړی شوې ده. په دې کې مشهوره واقعه ده حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ده. اگر چې د ده نه فدیه اخیستلو کې روایات مختلف راغلي دي، په 400 دیناره ورسره معاهده شوې وه، په 4000 درهم ورسره معاهده شوې وه، او که په 40 اوقیو ورسره شوې وه، ان تر دې چې 100 اوقیو پورې راغلي چې د نه 100 اوقیې اخیستې شوي دي، یوه اوقیه 40 روپۍ، نو 100 ضربې 40 کا دومره سیز د ده نه اخیستی شوی دی. بیا چې هر کله دغه موقع باندې قوم او د دې پسې هم د ده په ډه کې ایمان و خو اظهار یې نه دی کړی. او مخکې سبق کې مو خبره کوله چې د پیغمبر علیه السلام د مشورې په بنیاد دی مکه کې ناست دی. یو ځل یې وغوښته چې راشي مدینې ته نبي علیه السلام یې ته هلته ایثار شه، زمونږ دپاره ته هلته پاتې کېدل دی خیر دی. عباس صاحب مدینه کې مکه کې مکې مکرمې وانا چې بس پروګرامونه جوړول هغه تمامې خبرې به د پیغمبر علیه السلام ته رالیږلې. دا لوی خدمت ته چې سړی د دشمن په منځ کې تمام کردار دی واپس کوي. بهر کې تو بیا هجرت او آخري موقع باندې بیا ادا کړی. بیا فرمایي چې زمانه دا پیسې واغستې شوې نو بیا الله جل جلاله مال عوض راکړ. بحرین نه مال راغی ډېر، هغه وخت کې به دا روپۍ وې ډېرې په دې ځمکه باندې خور شوه. درته ویلې شو راشه واخله څونه اخلې واله، څادر یې ورته خور کړه، نو په څادر کې واچولې، اخو زر دي نو درنې دي نو نه یې شي اوچتولی، دونه پاڼې ترې نه وکړه. بیا یې وفرمیل پیغمبر علیه السلام ته یو کس ته ووایي چې ما ته راوچت کړي. نبي علیه السلام ورته ووایي نه بل بېرته نه اوچتوي. وایي ښه نو بیا ته راشه راوچتېږه. پیغمبر علیه السلام وایي نه زه بېرته اوچتوم، ته پخپله اوچت کړه. ته چې زور ولګوه پیسې چې کوم دی هغه نه څادر نه 100 روپۍ پرېوتې، بیا یې ورته کېښوده، بیا پکې روپۍ واچولې ډکې، بیا یې ښه زور ولګوه چې کوم دی اوچتې کړې په وګیا کې روانې. نبي علیه السلام ورته کتل چې څونه پورې دی ښکاره کېدو هغې پورې ورته کتل کاکاجي د دنیا څومره حرص کوي. یو خو دا پڼ پیسې یوړې. بیا فرمایي چې زمانه چې کوم 100 اوقیې په بدر کې اخیستې شوې وې نو د هغه په عوض کې الله ماله 100 غلامان راکړي او د یو غلام سره کاروبار زما دپاره کوي، د 20,000 نه زیاته سرمایه ورسره ده. 100 غلامان 100 اوقیې په زمانه بدر کې لاړل، د هغه په عوض کې الله 100 غلامان راکړي او یو غلام سره 20,000 نه بره سرمایه ده، په هغې باندې تمام زما دپاره کاروبار کوي. اوس افسوس کوم کاش چې د هغې په ځای زما نه ډېرې پیسې اخیستې وې، لږې ډېرې اخیستې وې، نن به هغه شانتې زما سره ډېر غلامانو خبر مال خسې و. یو خو دا راته میلاو شو او د دې په عوض کې ورسره بل څیز د زمزم مشري پیغمبر علیه السلام ته الله اکبر زمزم مشري دا ورکوټې خبر نه وي، دا مشریانې دا ګران کارونه خو دې خلکو ډېر دړه په مینه باندې خدمت کوو. زمزم مشري به دا وه چې ستا سره به یو نه مزدوران به د سره وو، خپل خادمان غلامان بچي به د سره وو، دا به ټول ولاړو زمزم کړکړې باندې اوبه راایستی. نو په دې کړکړي به اوبه راایستې او تالابونه به ورته جوړ کړي، په هغه تالابونو کې به یې اچولې. نو
مشینان خوشتی نه بل څه خوشتی نه هغه تالابونه عام اسکل دپاره بیلي کړو بیا به د کجورو چې کوم دی چې دا دومره حاجیات راغلي دا ټولې د کجورې په شربت مړول دا مزدوران ناست دي کجورې پستوي بیا هغه چې کوم دی حل کوي هغه مور لګېدي چې کوم د هغې نه شربت یې جوړوي او نور اوبه د زمزم راوباسي او دې سره شربت یې جوړوي او خلکو ته فري ورکوي هغه وخت کې به د حاجیانو چې کوم خدمت چا ته حواله شو ته د زمزم خدمت کوه دا تمام مفت و اوس خو تجارتونه دي یو په بل باندې خرڅوي او ښه پې پیسې ځان ته ګټي بلکې ګټل خو یو طرف ته چې کوم دی کوم چې په د اوبو باندې کوم کارونه روان دي او خو لا بل شی هغه وخت کې دا نه نو د زمزم مشري پیغمبر علیه السلام حضرت عباس ته ورکړې وه نو دا تمامې اوبه رایستل چې شپه ورسته کړکړی چلی دا بله کسانو خو نه کېږي ورسره چې دا څومره خلک د هغو ته اوبه رسول او دې غونډو ته شربت رسول پیغمبر علیه السلام راغلی دوی شربت کړی دی شربت یې وڅښو ورته یې ویې احسنتم اجملتم ښایسته ښکلی شربت مو کړی دی بیا اوبه وڅښل ما به یو بوکه په خپله راایستې وه خو هسې نه که زه بوکه راوباسم بیا به هر امتي وي پیغمبر بوکه راایستې زه هم بوکه راوباسم دا خدمت به ستاسو نه لاړ شي نبي علیه السلام همیشه د امت د اسانتیا دپاره کار کوي وروسته بیا عبدالله ابن عباس صاحب ته چا وویل بیا خو بلا خلک ډېر شول وروستو زمانه کې فتوحات او مالونه مو زیات نو هر سړي به کوشش کوو چې حاجیانو ته ډېر نه ډېر څه ورکړي یو خان صاحب هلته ځان له تالاب جوړ کړی هغه د ګدینو شربت حاجیانو ته ورکوي بل هلته ځان له تالاب جوړ کړی هغه د وسکو شربت ورکوي مختلفې شربتونه او عباس صاحب بچو هماغه د کجورو شربت د چا عبدالله صاحب نه تپوس وکړو چې تاسو د کجورو شربت ولې ورکوئ ښکاره ده چې عربو کې کجورې زیات دي د دې شربت لږ اسانه او ارزان پرېوځي او د کجورو شربت یا د اوسکو د بل شربت دا ګران پرېوځي کوم ځای کې چې یو څیز پیداوار زیات وي نو هغه اسان وي بل ځای نه چې راغواړي هغه ګران وي مثال دلته د چیني شربت کې د موږ ته دا ارزان پرېوځي ځکه چیني د خپل ملک پیداوار دی خو که د کجورو شربت کې دا ګران پرېوځي وجه دی چې دلته خودونه کجوره شتې نو هلته د کجورو شربت ارزان پرېوته او دا نور ګران نو عبدالله صاحب نه چا تپوس وکړه تاسو د کجورو شربت ولې ورکوئ یا خو غریبانان چې کمزوری شربت ورکوئ او یا که مالدار یې مشرومان یې ډېرې خرچې نه کوئ ځکه دا کمزوری شربت ورکوئ عبدالله صاحب ورته وفرمیل نه غریبانان یو او نه شومان خو دا د کجورو شربت ځکه کوو چې دا مونږ کړی و نو پیغمبر علیه السلام چې دا اوس به نو ویې فرمیل احسنتم اجملتم ښه څیز مو کړی ښکلی کار مو کړی زمونږ دې عمل ته پیغمبر ښایسته ویلي دي چې پیغمبر ته ښایسته ویلي دقه به کوو دې ته ښایسته ویلی چې دقه ځکه کوو دا خدمت هم دوی ته حواله وي سره د دې نه چې دا به په یو موسم په دې لکونه روپۍ خرچه راته دا ټوله به د خپله ذاتي کوله خو په هغې خوشحاله دی فخر کوي وایي ما ته د زمزم خدمت حواله دی نو پیسې ورته هم میلاو شي خادمان غلامان ورته هم زمزم ورته هم نو ځکه دی چې په هغه موقع زمانه ډېرې پیسې اخیستې شوي وې نو ښه او بیا به فرمایي چې دا خو الله دنیا کې را سره وعده کړې وه هغې پوره کړه ما سې آخرت کې مو وعده کړې ده دی راته ویلي چې والله غفور رحیم د دې پته مې چاته به مې بخي او بس د یقین خبرې مې وفادار چې کوم دی سوچه خلک وکړه نبي کریم علیه الصلاة والسلام خپل زوم ابوالعاص ابن ربیع داسې صحابو مشوره باندې مفته پرېښود وسره هغه هار کوله ورکړه ورته یې ویې چې زینب راولېږه اوس بیا چې لاړ مکې مکرمې ته نو چا پیژو ورته یوې خبرې خلک هلته چې ورسېد زینب ته یې وویل بس خپل پلار یې غوښتې نو که ځې نو ته ځان تیار ته ولاړه شي حضرت زینب فرمایي ما د سفر دپاره انتظام کوم چې خامخا سړی په سفر کې اوبه به ځان سره پسه کړي هلک کجورې بل څیزه دا خو درې څلور ورځې مزل دی پنځه ورځې نو ما دا ځان برابروم
یو بل کس چې کوم دی هند ورته وي هغه راسه میلاو شه ما ته ویل د محبت دوی څه کوي چې معلومېږي چې تم ځان برابرې ځې مدینې ته مه ځه مدینې ته تا ته پته ولګېده چې مدینې والا زموږ سره څه وکړه زموږ ټول خیر مشران قتل کړه او د چا نه پیسې واخېستې سوچ یې څنګه کړه نو ته مدینې ته مه ځه ما ورته نه دا خبره خو نه ده ما د هغې خپله خاراس خبره پټه کړه راته ویل چې که بالفرض ستاسو ضرورت وي قرض غواړې قرض درکړو بل څه غواړې هغسې در سره کوو او مدینې ته لاړه نه شي ما ورته چې نه ده هغه نه خپل داس پټ کړه پټ پټ مې خپل ځان سیده برابر چې وتله نو لیوه یو سره ووته کنانه ابن ربیع ورته وایي اول ابوالعاص ابن ربیع دی او دا بل چې کوم دی کنانه دی دا لیوه یو سره ووته رڼا ورځ یې روانه کړه چې داسې د مدینې مکې مکرمې نه بهر وتل نو مشرکین خبر شول د دوی پسې ووتل لومبۍ چې د پسې رسېدلی حبار ابن اسود ورته وي یو حبار ابن اسود دی بل نافع ابن عبدالقیس دی دا دواړه کسان پسې ورسېدل دا نور پسې وروستو روان دي خو دوی په مخکې ورسېدل نو حبار دا اوښه چې کوم دی په نیزه باندې ووهله هغه ودرسېدله نو زینب ته نه پرېوتله دا بل چې ورسره په چېړ کېدو دا لیورې هلته وروسته پسې د مکې والا دوی کله چې لښکر پسې راغی دی یو سیټ ته کېناست او چې کوم غشي مشي غونډې مخې ته کېښوله او لیک یو ته ډکه کړه یو کس قدم مخې ته کېښوده یو غشی به د پکې نالو یو غونډې ودرول دا چې غشي ختم شي بیا ستاسو خوښه خو دا چې څونه غشي دي دا به چې کوم دی غونډ یو ته رسول دا خو دغه تېرې خلکو هر سړی بل پېژني نو غونډ ودرېده ابو سفیان را مخکې ته شو ورته ویل ګوره کنانه کمقل سړی خو نه یې ته زموږ خبره خو واوره غشي دې غونډ کړه مونږ څه تا ووژنو خو نه خو راشه خبره در سره کوو نو دا سپین ږیری را مخکې شو چې راغلی دوی به ښه راشي چې راغلی چې کوم دی نو ورته یې ویل ګوره په زنانه مونږ دښمني نه کوو دلته چې هغه هم سړی دی محمد او موږ هم سړي یو دا راځي کله به موږ وژني کله به موږ وژنو او زنانو ته موږ څه وایو نه دا د هغه لور ده که زه یو که پاتې کېږي موږ ته څه پیدا خو تا نه تپوس کوم ته د مکې سړی بل په بدر کې څه وشول دا کوم کسان چې په قید کې دوی سره څه وشول او بیا په رڼا ورځ چې دا ټوله دنیا ورته ګوري او د هغه لور دې روانه وي نو هسې دا به زموږ د مکې شرم نه وي مکه کې خو ته هم اوسېږي دا به زموږ شرم نه وي چې هغه سړي دښمن زموږ سره وکړه څه او د هغه لور دې په رڼا ورځ چې روانې اوسېږي دا ښځه د خپلې دښمنۍ نه کوو کور ته یې بوځه یو ورځ دو به تېرې شي لږ به حالت په قلال شي بیا یې داسې د شپې ماښام داسې ټیک کې وباسه او بېلې کې چیزي بیا ټوله خبره ومنه دغه دوه کسانو چې کوم رانې کړی و د پیغمبر علیه السلام یو جماعت د غازیانو په لیدو ورته یې وویل عبار ابن اسود چې کوم ځای کې میلاو شي او نافع ابن عبدالقیس میلاو شو په اور یې وسوځول اور یې وسوځول وجه دا ده چې زنانو ته څوک راسچي په تا کې زور خو لیور یې ورسره واک دی که نه هغه لیور یې ونیسه که لیور یې ورسره دی خاوند ورور یې ورسره دی هغه ته څه وویل ستا د ښځې سره څه کار بیا چې دوی قافله ووتله نبي کریم علیه السلام واپس راوګرځول او ورته یې ویل چې کوم دی په اور یې مه سوځوئ په اور عذاب الله ورکوي او چې پیدا به کړو قتل یې هغوی ته چې پته ولګېده نو هغوی ته یې کوم څه کې فایده هغوی کیس پکې کړی وي چاته بیا دا حبار چې نه بیا د وروسته ایمان راوړ دی مسلمان شوی او د دې بل حالت مجبور دي چې دا دی څه شو نو به هر صورت الله دوی سره وعده کوي یا ایها النبي ای پیغمبر علیه السلام قل ووایه لمن هغه چاته فی ایدیکم هغه چې ستاسو په لاسونو کې دي من الاسرى د قیدیانو نه کوم چې تاسو بدر کې قید کې راوستي دی ته ووایه یعلم الله که معلوم کو الله فی قلوبکم ستاسو پړونو کې خیرا ایمان تاسو دړنه ایمان راوړو الله ستا پړه کې ایمان وګوري چې دا سره دړنه مسلمان یؤتیکم دربک الله تاسو ته خیرا غوره مال مما د هغې نه اخذ منکم چې اخیستی شوی دی ستاسو نه کوم مال چې ستاسو نه واخیستی شو د هغه نه به تاسو له ډېر بهتر درکړي یو خو بنده درکړي
ويغفر لكم او بخنبو کی تاسو تا دا دا آخرت وعدل چاہتا بتاسو معاف کر والله اللہ غفور رحیم بخون کے و مہربان دے اس ہر کلا دا دوی نتیجہ واغستے شوا پری خود لے شوا آسنا چی دوی بیا ورانی شروع پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تسلی ورکی ایس پروائی فتاو دوی زمان سر وعدہ کرے و ازل کے ما وطنو ویلی الستو بی ربکم دٹو در سر وعدہ کرے و دنیا ترال بیسو کا خیانت او کا قداری اوپر دیکھو قداری اوپر خیانت اوپر ما سو کا اللہ سنی ولی دیتا رہتا تو سے بیا درو کتو بی خیانت اوپر ودی کی کتن بیا بیتا قسمی کسی اللہ فرمائی و ایوریدو او کدوی ارادہ کئی خیانت کول ستا سر چاہید بندہ سر غداریانی کی یہی در سر وعدہ اکڑو کا وعدہ کی بیا بی غداریانی کی اللہ فرمائی پروائی مکوا فقد خان اللہ تاقی سر دوی خیانت کڑے دا اللہ سر من قبل فقوا آقد اصل وعدہ کی خیانت کڑے دے دنیا کی چیزیں دا اللہ پنوتا دوی سر وعدی کی اغا کی خیانتو نکڑی دی اور دنیا خیانتی دا کفر قوم فأمكن منهم تالي طاقت درك فدوي تالي طاقت درك ورد اتر والله عليم الله قيد حكيم حكمت ولاده يا أيها النبي اے پیغمبر علیہ السلام قل هو يا لمن أغجاك في أيديكم جسلاس فلا سوكد من الأسرى دقيلياننا يعلم الله كمعلوم كي الله في قلوبكم استاس قلونك خيرا إيمان یہتیکم درب کتاسوتا خیرا غور مما اخذ منکم چاگس پیشی بیدستاسونا ویغفر لکم بخنبو کتاسوتا واللہ اللہ غفور رحیم بخون کے مہربان دے وَإِن يُرِيدُوا كَدْوَيْ إِرَادَكَ خِيَانَتَكَ خِيَانَتْ كَوَلْسْتَا سَرَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ تاقی سر دے خیانت کڑیو دا اللہ سر من قبل کفوا کفر سر فأمكن منهم فاستال طاقت درك فدوي والله الله عليم قيل حكيم حكمت ولاده الله تعالى شيزر من وانجد لي الله بالكتاب إلى خاتمة المقيمان صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله